د نیکمرغه لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د علی قدر امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوي هبت الله اخونزاده صاحب حفظه الله د مبارکۍ پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ترجمه: ووایه چې یقینا زما لمونځ او زما قرباني او بالاخره زما ژوند او زما مرګ خاص الله جل جلاله لره دی چې د ټولو عالمونو پالونکی دی. وأتموا الحج والعمرة لله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ترجمه: او پوره ادا کړئ حج او عمره خاص د الله جل جلاله لره او ویریږئ له الله جل جلاله څخه او پوه شئ چې بېشکه الله جل جلاله ډیر سخت عذاب ورکوونکی دی. عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وصم وكبر. قال رأيته واضعا قدمه على سفاحهما ويقول بسم الله والله أكبر. ترجمه: له حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوو شکرونو والا پسونو یعنی چې د هغه شکرونه اوږده وه یا دا چې شکرونه یې مات نه وو او کمر یعنی برګ د تور او سپین رنګ قرباني وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله والله اکبر ویلو سره په خپل لاس مبارک هغه ذبح کړه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ولیدل رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په اړخ یا په غاړه باندې پښه مبارکه ایښې وه او بسم الله والله اکبر یې ویلې. خلاصه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوه برګو او شکرورو پسونو سره قرباني وکړه. هغه یې په خپل لاس ذبح کړل، بسم الله یې وویله او تکبیر یې ووایه او خپله پښه یې د هغو په اړخو ایښې وه. عن عائشه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسه. ترجمه: بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ابن آدم د نحر یعنی د قربانۍ کولو د ورځې داسې هیڅ عمل نشته چې د الله جل جلاله په نزد د وینې بهولو یعنی قربانۍ کولو څخه زیات محبوب وي او د قربانۍ هغه ذبح شوی حیوان به د قیامت په ورځ د خپلو ښکرونو، ویښتانو، نوکونو یعنی شنګریو سره راشي او د قربانۍ وینه مخکې د دې څخه چې په ځمکه توی شي یعنی د ذبح کولو د ارادې په وخت په بارگاه الهي کې قبلیږي. نو تاسو د دې په وجه یعنی قربانۍ کولو سره خپل نفس خوشحاله کړئ. د افغانستان مؤمن او مجاهد ملت او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. له هر څه د مخه تاسې ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی مو قربانۍ، صدقات، حجونه او ټول حسنه اعمال قبول کړه. دا چې د عبادت او قربانۍ دغه ورځې پر موږ په داسې حال کې راځي چې د شرعي نظام او سرتاسري امن څخه برخمن یو، نو ټول باید د الله تعالی شکر ادا کړو ترڅو د لا نورو الهي نعمتونو مستحق وګرځو. لله الحمد د اسلامي امارت په راتلو سره په ټول افغانستان شرعي نظام حاکم شوی دی.
مقدس اسلامي شریعت تطبیق دی، د دینی شعایرو د لوړتیا او دینی مراکزو د پراختیا، ترقی او تقویې لپاره مهم اقدامات شوي دي. دا ټول هغه اهداف او ارزښتونه دي چې د ترلاسه کولو لپاره یې زموږ ایماندارو خلکو اوږدې مبارزې کړي او لویې قربانۍ ورکړي دي. په وطن کې مو اسلامي ورورولي او یووالی ټینګ شوی. عامه شتمنۍ مو لکه معادن، ځمکې، ځنګلونه او نور ملکیتونه د بیت المال په حیث خوندي دي. د اسلامي امارت په حاکمیت سره د ټولو اتباعو شرعي حقوق تأمین او محفوظ دي. هیڅوک پر چا ظلم او تیری نشي کولی. د ظلم مخه نیول کیږي او د مظلوم د حق پوښتنه کیږي. د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپېڅلی شریعت پلی شوی دی. دغه راز د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لویه فریضه عملا ترسره کیږي. په دې برخه کې د شرعي اصولو سره سم د ټولنې د اصلاح په مقصد اقدامات ترسره کیږي او د الله جل جلاله په نصرت او فضل سره د اسلامي امارت د حکیمانه اقداماتو، اخلاص او شفافیت په برکت د بیارغونې، زراعت، آبیاري، سرکسازي، معادنو د استخراج او نورو برخو کې مهم ګامونه اخیستل شوي او تر لاس لاندې دي. اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې د لا نور پرمختګ او د خپلو خلکو د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو په مقصد پر ټولو سرمایهدارانو او تجارانو یو ځل بیا هم غږ کوي چې په بېلابېلو برخو کې سرمایه ګزارۍ وکړي او د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. اسلامي امارت د یتیمانو، کونډو، معلولینو او مسکینانو د حقوقو تأمین او مرستې ته کلکه ژمنتیا لري. دغه راز په شتمنو افغانانو غږ کوو چې بېوزله خلک او یتیمان هیر نه کړي. د هغوی پالنې او مرستې ته پوره توجه وکړي. د سوالګرو کسانو له سوال څخه د راګرځولو په برخه کې د پام وړ اقدامات شوي دي او زرګونو سوالګرو ته چې اړمن تثبیت شوي د اسلامي امارت لخوا مرستې ورکول کیږي. اسلامي امارت د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له اسلامي ملکونو سره د شریعت په چوکاټ کې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او په دې برخه کې خپل مکلفیت ادا کړی دی. د اسلامي امارت مسؤلینو ته مې توصیه دا ده چې د خپل مسؤلیت په ټولو برخو کې د خلکو د خدمت، امنیت او هوساینې لپاره خپل مکلفیتونه په جدیت سره سرته ورسوي. خپلې دروازې د ولس پر مخ خلاصې کړي، کارونه یې په احسنه او عاجله طریقه اجرا کړي. له خلکو سره هیڅکله داسې چلند ونه کړئ چې خلک ځانونه له تاسو پردي وبولي. امنیتي مسؤلینو ته مې هدایت دی چې په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره توجه وکړي. د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم اقدامات ترسره کړي. د شهیدانو، معلولینو او یتیمانو د کورنیو پوښتنه وکړي او د خپل توان په اندازه ورسره کومک وکړئ. محترمو ورونو، زموږ او ستاسو مشترک مسؤلیت جوړیږي چې د خپل شرعي نظام ساتنه، پالنه او خدمت وکړو. دا نظام د ډیرو شهیدانو د وینو په قیمت د مجاهدینو او مخلصو مسلمانانو په خورا سترو ستړیاو او قربانیو لاسته راغلی. راځئ چې د ساتنې لپاره یې هم ټول په اتفاق او اخلاص ودرېږو. لکه ورونه د یو او بل ترڅنګ پاتې شو. د دشمنانو ټولې دسیسې شنډې کړو. د امنیت، سوکالۍ، آبادۍ او د حکیم شرعي نظام قدر وکړو او د لا پیاوړتیا لپاره یې لاس په کار واوسو. الحمدلله سږ کال بیا له افغانستان څخه تر 10,000 پورې حاجان د حج د سترې فریضې د ادا کولو لپاره بیت الله شریف ته تللي. د ارشاد، حج او اوقافو وزارت او نور امارتي مسؤلینو لخوا یې په پوره اهتمام سره خدمت کیږي او ټول لازم سهولتونه ورته په پام کې نیول شوي دي. حرمینو شریفینو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلیو حجاج کرامو څخه هیله کوم چې د ټول اسلامي امت او بالخصوص د فلسطین مظلومو مسلمانانو او زموږ د ځورېدلو خلکو لپاره دعاګانې وکړي تر څو یې الله تعالی له دنیوي او اخروي سعادت او سرلوړۍ څخه برخمن کړي. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د سیلابونو، بارانونو او نورو آفتونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه سخت خواشیني یو. د ټولو غمځپلو افغانانو سره د زړه له کومې تسلیت شریکوو. په پیښو کې شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته کامله او عاجله شفا او غمځپلو کورنیو ته د زړه صبر او اجر غواړو. الحمدلله د اسلامي امارت ټولو اړوندو ادارو او مجاهدینو د مصیبت ځپلو په نجات او خدمت کې
حتی الامکان کومک کړی دی او لا هم بوخت دی. ورسره له تجارانو، توانمندو او عامو افغانانو څخه هم غواړم چې د خپلو امکاناتو سره سم د مصیبت ځپلو افغانانو غم او درد ته رسیدنه وکړي. د هغوی څخه هیڅ ډول مالی او معنوي کومک دریغ نه کړي. دا چې د اسلامي امارت اړوندو ادارو، وزارتونو او مجاهدینو له ګاونډیو هیوادونو څخه د جبري اخراج شوو مهاجرینو په خدمت کې د تثبیت، ترانسپورت، صحت او داسې نور برخو کې کومکونه کړي لا هم بوخت دي او هغوی ته یې د ځمکو د ویش تصمیم نیولی. له تجارانو، بډایو او عامو افغانانو څخه هم غواړو چې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې له مهاجرینو وروڼو څخه حمایت وکړي او خپل کومکونه ورڅخه دریغ نه کړي. د اختر په شپو ورځو کې د بې سرپناه شوو کورنیو حال واخلي او هغوی د اختر په خوشحالۍ کې له ځانه سره شریک کړي. د فلسطین په غزه او نورو سیمو کې په میرمنو، ماشومانو او مظلومو مسلمانانو د اسرائیلي صهیونیستانو بریدونه او ظلمونه یو ځل بیا په سختو الفاظو غندو او له نورو ملکونو څخه هم غواړو چې د دې ستر جنایت او وحشي مظالمو د مخنیوي په برابر په سمه توګه خپل مکلفیت ادا کړي. په پای کې یو ځل بیا ټولو مؤمنو او شریفو خلکو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې وکړي چې د تل لپاره خپل اخترونه همداسې د بشپړې خپلواکۍ او اسلامي نظام په سیوري کې په امن او خوشحالۍ ولمانځو. والسلام. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبة الله اخوند.